ګرانو قدرمنو السلام علیکم. امید لرم ټول به روغ او جوړ یې. قدرمنو، د ګیلمن وزیر نه خبر شم. ما خو پیژندو هم نه، شاعري مې هم ورته نه ده ویلې، رابطه مې ورسره نه وه. خو ما چې په میډیا باندې وکتل د دې پښتنو جړاګانې، د پښتنو دا غیرت او د ګیلمن وزیر حالات او د هغه د پښتو او د غیرت نه ډکې خبرې، یقین وکئ چې ډیره زیاته ورته خفه یم. او بیا د هغې هغه وړه لور چې ما وکتل چې هغه ورته سترګې تورولې، نو یقین وکئ چې ما ته خپل بچي مخې ته ودرېده. نو بس زه صرف دا ویم د هغه خپلوانو ته، د هغه لوڼو ته، ماشومان خو یې واړه دي، خو بهرحال بیا هم د هغې کورنۍ ته، د هغې کور والا ته، مور ته یې، ورونو ته یې، ټولو پښتنو ته زه دا ویم چې زه ستاسو سره په دې غم باندې شریکه یم. زه نازیه اقبال بار بار خپل نوم هم درته اخلم چې زه نازیه اقبال تاسو ټولو سره په دې غم شریکه یم. او ډیر واړه واړه بچي تې پاتې شو، صرف په دې بچو باندې ډیره زیاته خفه یم، ځکه چې اوس به دې چاته بابا وایي. په دې زه ډیره زیاته، زه په ماشومانو ډیره زیاته خفه کیږم چې د هر چا بچي وي، ډیره پې خفه کیږم. الله دې څوک هم نه بې پلاره کوي. د دې پښتنو جړاګانې، د پښتنو دا غیرت او د ګیلمن وزیر حالات او د هغه د پښتو او د غیرت نه ډکې خبرې، یقین وکئ چې ډیره زیاته ورته خفه یم. او بیا د هغې هغه وړه لور چې ما وکتل چې هغه ورته سترګې تورولې، نو یقین وکئ چې ما ته خپل بچي مخې ته ودرېده. نو بس زه صرف دا ویم د هغه خپلوانو ته، د هغه لوڼو ته، ماشومان خو یې واړه دي، خو بهرحال بیا هم د هغې کورنۍ ته، د هغې کور والا ته، مور ته یې، ورونو ته یې، ټولو پښتنو ته زه دا ویم چې زه ستاسو سره په دې غم باندې شریکه یم. زه نازیه اقبال بار بار خپل نوم هم درته اخلم چې زه نازیه اقبال تاسو ټولو سره په دې غم شریکه یم. او ډیر واړه واړه بچي تې پاتې شو، صرف په دې بچو باندې ډیره زیاته خفه یم، ځکه چې اوس به دې چاته بابا وایي. په دې زه ډیره زیاته، زه په ماشومانو ډیره زیاته خفه کیږم چې د هر چا بچي وي، ډیره پې خفه کیږم، چې د هر چا بچي وي، ډیره پې خفه کیږم. الله دې څوک هم نه بې پلاره کوي.